بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة سورة الواقعة دی سورة واقعة وی ذکر چه دی سورة پشورو کی لفظ دا واقعات چه مراد تنا قیامت دی دا آغی ذکر دی دا صورت مکی صورت دا ہجرت نوڑان دی نازل لی پی اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا شپک پنجوستم دی دا نازل دو پا لحاظ سرا دا صورت شپک سلوی اختم دی پدی کی 3 رکوعات شپک نبی آیاتو نبی مخی صورت کی دا اللہ جل شانہ جلال و اکرام صفات جمالی و جلالی بیان شو پدی صورت کی صفات جمالی و جلالی دا اللہ پاک ذکر کی مخی صورت کی دو جماعت ذکر شو یو دا متقیان او بل دا مجرمان پدی صورت کی ہم 3 جماعت ذکر کی گی یو دا اعلی متقیان مقربین دیم دا ورپسی متقیان چا اصحاب الیمین او دریم قسم دا مجرمان چا اصحاب الشمال فضیلت دی صورت آدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چکم بندہ سورت واقعات تلاوت کی اللہ جل شانہ بدت رزق فراخ ورکی تدی وجنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام بعد دی سورت الغناوی چدا دنیاوی مالدارے غٹ سبب دی چا اللہ پاک دی سورت لستن کو تا رزق فراخ ورکی دا سورة الواقعہ دی عبداللہ بن عباس سے فرمائی چھ خپلو بچو تا سورة الواقعہ خواہی ذکر دا مالدارے سے سورت تھی پدی سورت کی وقوع دا قیامت ذکر کی گی دا منکرین قیامت تردید ذکر کی گی بیا دا قیامت پورز باندی دا زمکی دا غرونو حال بیانی گی انسانان درے قسمنا چی خی طرف اصحاب الاول مقربین دی تدید پار نعمتنا دویم اصحاب الیمین داغی نعمتنا او دریم اصحاب الشمال داغی عذابنا بذکر کی گی نو فرمائی اذا وقعت الواقعہ کلچ واقعی شدا قیامت لیسا لوقعتیا کا دیبانشتر واقعی کے دل پارا دروخ کے دل خافظت الرافعہ کتکون کی دی خافظتن کتکون کی دی مرتبود کافران لرا رافعتن چتون کی دی مرتبود مومنان لرا اذا رجت الارض رجا ہر کلچو خضور شید ازمکا پخوزول سرا و بست الجبال بسا او ریزر ریزکلی شید اغنا پر ریزکی دو سرا پکان طبعا منبرتا پشبدا و چخور دلا الوتن کی وکنتم ازواجا ثلاثة و تاسو بشید دری قسمون خلق فاصحاب المیمن سخاوندان دقیب طرف ما اصحاب المیمن سخدیقی طرف والا خلق و اصحاب المشعمہ او سخاوندان دقس طرف ما اصحاب المشعمہ سبت خلق دقس طرف والا والسابقون السابقون اولان دکی دن کی نیوچت مرتبه والا خلق اولئک المقربون دا مقربین دی اللہ پاک تنزدی فی جنات النعیم فجنتون دا نعمتون کی بوی ثلتم من الاولین و جماعت دی یولوی جماعت بوی دا پخوانو خلقنا دی مقربین و قلیل من الاخرین لبوی دا رستنو خلق ولا سر موضونا پتختنو چاہبا دا سروزنو نبنو لشی باغی بند بناستی متقین علیہا متقابلین دی بتکیا لگون کی باغی بند بلتا مخامق ناسیتو فعلیم ملدان مقلدون توابکی گرزی پدی بند لکان ہمیشہ زوانان خدمت دپار بیاکوابین پا گلاسونو باندی و باریقا و پا جگونو باندی و کاسن او پا جامونو باندی ممعین دا صفا شرابو اللہ دی منگو تاسو تنصیب کی دا جنت دا نعمتنا لا یصدعون عنها ولا ينزفون چی نبی پدی شراب کی سر دردی انو مستی دا دنیا دا شراب پشان وفاقیتنا ومیوی بوی مما دا غزن تقیرون چی دا جنتیان اغواری ولحم تویرین مما اشتون دا مانغان وخی بوی چی دی سخ وخی وحور عین وحور عین بوی غٹ غٹ استرگوالا بی بیانی کام قال اللولو المکنون پشان دا ملغلرو چی پا پردو کی پٹی ساتھ تلیشوی جزام بیما کان عملو دا بدر دوی دا عملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما دی بنوری پری جنت کی
بیهوده خبر نه د ګناه خبر ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما مگر وینا د سلام سلام واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین خي طرف والا خلق سخدي وفي صدر مخدود دی بوی په بیرو کې چا بی ازغوی وطلح مندود او په کیلو د په باغونو د کیلو کې به چا یو بل د پاسوي وظل ممدود او په داسې سورو کې به چا سوري به وګدوګ دی وما مسكوب او په داسې بول کې چراړ ولي بشي په دی باندې وفاکهه کثیره او په ډیرو می وجات کې به وی لا مقطوعات ولا ممنوعات نه به ختمې دن کې نه دینه من کړی شوی او فرش مرفوع او په داسې فرشونو چا و چې کړی شي نه شانو نه چا یقینو پیدا کړی د پاره خوري انسان په خاص انداز سره فجعلنا النبکار منغه ګرځولې دي باکری پیغلی اور وبن ترابا چدابا د دوی خوخي وي اتراب او د دې همزول بوي لاصحاب اليمين د خي طرف والا خلق د پاره ثلة من الاولين دبل جماعت اصحاب الشمال ذکر کړي کی ثلة من الاولين دا کی طرف والا خلق دا بس ډیر خلق د پخوانو خلقو وثلة من الاخرين ډیر بجنستانو خلق نوي واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او ګس طرف والا خلق سبت خلق دي ګس طرف والا في سموم وحميم ګس طرف والا خلق جهنم یاني في سموم وحميم فگرم هوا کې او فگرم بوت جهنم کې بوي وذل من يحموم او سور بدی د پاره د لوګي لا بارد ولا کریم چې نه به یخو نه به عزت وي انهم كانوا قبل ذلك مترفين یقینا دی په دنیا کې ډیر زیات خوشاله وکانو یسرون علی الحنس العظیم او دی به همیشه کو په غټو ګناهونو باندې وکانو یقولون ودي چې دی به ایدا متنا كنا ترى موعظه ما ان لمبعوثون آیا کله چې شومنګ مړو موږ شو خورې ډکای بیا موږ پورته کولی شو او اباؤن الاول زن په خواني پلاران قلت فرما ان الاولين والاخرين يقين اولني او رستني خلق لمجموعون دي بخامخا ټول جمع کول شي الى ميقات يوم معلوم هغه وخت ورځ معلومه تاسو منکم يضالون المكذبون بیا تاسو مجرمان او گمراه تکذیب کوونکو یاکلون من شجر من زقوم خامخا تاسو فريدا ان د زقومنا فمالئون من البطون پس تاسو بډ کوي د دین خپل کېږي فشاربون عليه من الحميم پس تاسو بس کې پدې باندې ګرمي او بد جهنم یان فشاربون عليه فشاربون شرب الیم تاسو بس کې پشان د تګیو هاذا نزلهم يوم الدين دار دوی مل مستوی پورز د قیامت نحنو خلقناکم فلولا تصدقون من تاسو پیدا کړی تاسو ول تصدیق نه کوي افریتم ما تم تاسو ما خبر راکی دا وس چې تاسو منی چې تاسو اچوي یعنی منی چې تاسو اچوي انتم تخلقون ام نحن الخالقون آیا تاسو دا بچي پیدا کوي یا موږ پیدا کوو نحنو قدرنا بینکم الموت انداز کړی په ما بین سازو کې مرګ اما نحن بمسبوقين ان يوم زمون چوڑا دیواله بوشي حالا په خبر ان نبدل امثالكم چې پیدا کړو تاسو په نور خلق وننشئكم امر ان نبدل امثالكم بدل کې تاسو پشان وننشئكم فيما لا تعلمون ممتاز پیدا کې پاسه کې چې تاسو نه پیدا ولقد علمتم ان نشأت الاولى فلولا تذكرون او په تاسو سره تاسو پیژنې ورنه پیدائش بخوا اولنې خپل پیدائش تاسو ولنسیت نه قبل وی چې بیا هم الله پاک پیدا کړي فلولا تذكر تاسو ولنسیت نه قبل وی افریتم ما تخرجون تاسو ما خبر راکې دا غس چې تاسو یې کرے په پټو کې انتم تزرعون ام نحن زارعون آیا دادانا پدی پټ کې تاسو را زرغونوي یا یمنګ را زرغونو لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون کچره موږ غواړو موږ وګرځو دا فصل تاسو ریزه ریزه پس تاسو به وګرځي حیرانه ان لمغرمون بیا تاسو چې کله موږ تاوانیان شو من نحن محروم بلکې موږ محروم شو افرئتم الماء الذي تشربون تاسو ما خبر راکې دا او چې تاسو اسکي انتم منزلتم من المزدم نحن منزلون آیا تاسو دا عبد اوریزن نازل وی یا یمنګ نازلو لو نشاء جان نو جاجن کچره موږ ته موږ ګرځول دا ترخی فلولا تشکرون تاسو ول شکریا نه تا کوي افرئتم النار التي تورون تاسو ما خبر راکې دا اور چې تاسو بلوي انتم انشأتم شجرة نحن منشون آیا تاسو دې د پراونه پیدا کړ یا موږ پیدا کو نحن
وجعلنا تذکرة ومتاعا للمقوین منگ دا گرزو نصیحت او سامان دا فیدی للمقوین مسافر دا پارا فسبح بسم ربک العظیم فتذبیح بیان پنم دا رب ستا چڑیلوی ذاتی فلا اقسم بمواقع النجوم فمخی رکوع کی دا اللہ جل شانہو لوی بیان شوا پدی رکوع کی دا قرآن کریم عظمت چی دا اللہ پا کلام دی دا اللہ دا کلام لوی بیانی گی پدی رکوع کی اللہ جل شانہو دستورو پپری وطلو باندی قسم خوری اور بیا فرمائی دا قسم دیلوی دی قسم دا صدق پارا خوری چی دا قرآن کریم دا عزت کتاب دی دا با پاک خلق مسکی او آیت تاسو خلق مشرکان کافران تاسو دا دین انکار کوي او تاسو د پاره منګه رزق تاسو درکړی دی هغه رزق نه مراد د قران کریم چې تاسو روحاني رزق دی تاسو دا نه منئ تکذیب کوئ نو کله چې تاسو دا ساګانې دی مړې تراشي په دغه وخت کې به تاسو فیشي چې یقینا مونږ نقصان کړی که تاسو طاقت وي خو تاسو په دغه وخت کې د خپل روحونه واپس کیږئ نو که دا سړی دا مسلمان چې وفات کیږي که دې د نیکانو بندګانو د دپاره دا عزت او احترام و جنت نعمتونه وي دی وفات شي او کنا دا اصحاب الیمین نوی د د لپاره به سلامونه که اصحاب الشمال مکذبین نوی نو د د لپاره د جهنم عذابونه نو فرمایي فلا اقسم بمواقع النجوم ز قسم کوم په پریوتو د ستورو باندې وای نو قسم الله تعالی منعظم یقینا دا قسم قامخا ډېر ویل کې چې تاسو پیږي انه لقرآن کریم یقینا دا قرآن کریم خامخا قرآن دا عزت کتاب دی فی کتاب مکنون پجو کتاب محفوظ کی لا یمسو الا مطهرون چنو مسکی دلرا مگر پاک خلق تنزیل من رب العالمین نازل دل دی دید رب العالمین دا طرف اپا بهاد الحدیث تم مدینون ایتاسو پدی قرآن باندی تاس انکار کی یعنی سستی کوئی وتجعلون رزقكم انكم تكذبون تاسو غرزوي تاسو رزق د قران کریم تکذیب یقینا تاسو تکذیب کوي فلولا اذا بلغت الحلقوم ولن داسي چې تاسو چې کله رو رسیږي روحونه تاسو ماوتا وانتم حينئذ تنظرون تاسو بدا وخت دي تا ګوري ونحن اقرب اليه منكم بدا وخت تاسو تنزي ولكن لا توسنك تاسو نوینه فلولا اذ كنتم غير مدينين پس ولن کې تاسو ان کنتم کچریه تاسو غیر مدینین د چا محکوم نه تاسو خالق سوک نوی ترجعون ان کنتم صادقین تاسو واپس کی دی خپل روح لرا کچری تاسو رښتونی فمن کان من المقربین پس کچروی دا بندا د نیکانو نا مقربین نا فروح و ریحان و جنت عند پر آرام دی خوشبو دا او جنت د نعمتونو دی من کان من اصحاب الیمین او کچروی دی د خي طرف علی خلقنا فسلام لك من اصحاب اليمين تدبوي سلامتي ايسار پر خاوندان د خي طرفنا د خي طرف د خلقنا واما ان كان من المكذبين الضالين کچروی دا د مکذبین دروژن خلقنا گمراهاننا فنزل من حمیم د پارا مل مستاوی د جهنم د ګرمو بونه وتسلیت جهنم داخل دل د جهنم تا ان هذا له حق اليقين یقینا دا قران کریم چې خامخا حق دی یقین دی او یقینا دا قیامت او دا جنت جهنم دا حق دی فسبح باسم ربك العظیم پس تسبیح بیان وا پنوم درفستا چې غډیر لوی ذات دی